أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په حواله د ځینو د نورو سریو د غزواتو ذکر به کوم. نن په تاریخ کې یوه سریه د حضرت عمر بن خطاب ذکر ملایویږي چې تربه طرف ته وه. دا سریه په شعبان 9 هجري کال کې شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عمر بن خطاب د هوازن قبیلې طرف ته تربه مقام ته لېږلی وو. تربه مدینې نه تقریبا 333 میله په فاصله د سنا او د نجران په شانه باندې و. دا ځای رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عمر د 3 کسانو سره دلته لېږلی وو. د دغه سریې لپاره د خلکو د لېږلو وجه دا وه چې رسول کریم د تربه د خلکو له طرفه د اسلام خلاف د سازشونو نه خبر شوي وو. حضرت عمر روان شو نو هغوی سره د رهبر په طور د بنو هلال یو تن وو. صحابه به د شپې سفر کول او د ورځې به پټ وو. اهل تربه چې خبر شو نو هغوی وتښتېدل دلته. حضرت عمر دغې علاقې ته چې ورسېدو نو هلته هېڅوک هم نه وو، بلکې هغوی په غرونو ختلي وو او د هغوی ټول هلته چې کوم څاروي وو هغه دوی په خپله قبضه کې واخیسته، دې لپاره چې دا شرپسنده خلک وو او دغه سامان سره دوی د مدینې طرف ته واپس شو. چې کله ذوالجدر مقام ته دوی ورسېده چې قبا سره جغت مدینې نه 6 میله په فاصله د سرو د سردو لپاره یو ځای دی، نو هلته د بنو هلال هغه تن حضرت عمر ته وویل چې تاسو به دلته یو بله ډله د هغې باندې به حمله کوئ چې بنو قسم سره تعلق لري او دا خلک په خپله علاقه کې د قات په وجه دلته راغلي دي. نو حضرت عمر ورته وویل چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې دا حکم نه دی راکړی، هغوی ماله صرف دا حکم راکړی چې زه د تربه په مقام حوازن سره جهاد وکوه او بیا حضرت عمر مدینې ته واپس راغله. یعنې همدا چې کوم خلک وو دوی شرپسنده وو. نو دا الزام چې په مسلمانانو لګولی کېږي چې مسلمانانو به بې جوازه حملې کولې، نو په دې دا هم غلط ثابتېږي. بیا یوه سریه ده د حضرت بشیر بن سعد فدک ته د بنو مرة طرف ته. دا سریه په شعبان 9 هجري کال کې د حضرت بشیر بن سعد په قیادت کې شوې وه. د حضرت بشیر کنیت ابو نعمان وو. سعد بن سالبه د دوی والد وو.
خزرج قبیلې سره دوی تعلق لرلو او حضرت بشیر بن سعد د جاهلیت په زمانه کې لیک لوست هغوی له ورتله او د هغه زمانه وه چې په عربو کې به ډېر کم خلک وو چې لیک لوست به ورتله دی بیعت او ثانیه کې کړی وو چې پکې اویا انصار شامل شوي وو او دی د بدر احد او خندق او نورو ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو حضرت بشیر بن سعد د انصارو هغه لومړی تن وو چې حضرت ابوبکر صدیق په لاس باندې د ثقیفه بنو ساده په ورځ بیعت کړی وو د حضرت ابوبکر صدیق زمانه خلافت کې په 12 هجري کال کې حضرت بشیر په 12 هجري کال کې د حضرت خالد بن ولید په معرکه عین التمر نومې کې شامل شوی وو او هلته هغوی ته شهادت نصیب شوی وو د عین التمر تعارف دا دی چې دا کوفې ته جوخت یو ځای دی او مسلمانانو په 12 هجري کال کې د حضرت ابوبکر په دور کې دغه علاقه فتح کړې وه حضور فرمایي چې بهرحال د کومه سریه چې ما مخکې بیانوله د دې تفصیل داسې بیان شوی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بشیر بن سعد د دریشو صحابه سره فدق ته بنو مره طرف ته لیږلی وو فدق د مدینې نه شپو په مسافت خیبر ته جوخت ځای دی او دا د واضح شي لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی چې رسول کریم به دغه جنګونو له خلک ها وخت لګل چې کله به دا خبر را رسېدو چې دلته چې کم خلک دي هغه د اسلام خلاف سازشونه کوي لګیا دي بهرحال صحابه روان شو او خلکو سره مخ شو چې لای سره ولې نو دوی هغې نه د بنو مره باره کې تپوس وکړو نو هغې ورته وویل چې هغې خپل واده کې دي او په چینه نه دي راغلي نو صحابه د هغوی چې کومې ګډې بیځې هغه ځان سره کړي او د مدینې طرف ته واپس شو د بنو مره چې کوم منادي و هغه اعلان وکړو چې مسلمانانو دغه شان زموږ سامان یوړو د دغه واقعې خبرې ورکړو نو د شپې په وخت مسلمانان د بنو مره یو لوی لښکر سره مخ شو یعنی په دغه اعلان د بنو مره خلک واپس راغلي وو هغوی حمله کړې وه په مسلمانانو ډېر لوی لښکر سره ټوله شپه صحابه تیراندازي کوله تر دې چې د صحابه تیرونه ختم شو چې کله سهار شو پې نو بنو مره یو ځل بیا په مسلمانانو حمله وکړه او د حضرت بشیر چې کوم ملګري وو هغه شهیدان کړه حضرت بشیر دغه خلکو سره جنګېده تر دې چې هغوی هم ژوبل شو راپرېوته او د هغوی په ګیټو باندې زخم لګېدلی و او خلک داسې پوه شو چې دوی وفات شوي دي او بیا بنو مره خپلې ګډې بیځې د ځان سره واپس یوړې او چې کوم سامان مسلمانانو ته راخیستی و نو هغه ټول دوی واپس یوړو دوی ټوله شهیدان کړه تر شپې پورې حضرت بشیر په دغه شهیدانو کې پروت و او بیا مو همت وکړو په خپله راپاڅېد او فدق ته لاړ او یو څو ورځې هلته یهودیانو کره وو تر دې چې زخمونه ښه شو نو دوی واپس مدینې ته راغله بیا یوه سریه د حضرت غالب بن عبدالله لیثي سریه ده چې د بیفه طرف ته وه د دې ذکر دی دا سریه د روژې په میاشت کې په 9 هجري کال کې شوې وه حضرت غالب بن عبدالله لیثي حجاز خلکو کې شامل وو د مکې د فتح په موقع موجود و رسول کریم د مکې د فتح نه مخکې دوی د جاسوس په طور مخکې لیږلي وو د حضرت امیر معاویه په دور کې د خراسان والي وو او د یو روایت مطابق په جنګ قادسیه کې هم شامل شوي وو ابن سعد لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت غالب د بنو اوال او بنو عود بن سالبه طرف ته لیږلي وو چې په بیفه کې وو دا ځای د نجد طرف ته د مدینې نه د 96 میله په فاصله وو بنو اوال او بنو عبد مسلمانانو خلاف منفي پروپاګاندا کړې وه او خلک یې راغونډول شروع کړي وو چې د احزابو جنګ په شان داسې نوره بله کاروایي دې هم وکړی شي او مسلمانانو د حمله وشي ابن هشام د حضرت غالب بن عبدالله لیثي دغه سریه د بنو مره طرف ته بیان کړی چې د هرقه خلیفان وو او امام بخاري دغه سریه چې کومه ده د دې په حواله د باب عنوان دا جوړ کړی دی
چې ما باس النبي اسامه ابن زید الى الحرقات من جهینا، یعنی د نبی علیه السلام د حضرت اسامه بن زید د جهینا حرکاتو طرف ته د قبیلې طرف ته لیږل. دینه دا معلومیږي چې دغه سریه امیر حضرت اسامه بن زید او خوشاری بخاری علامه ابن حجر د بخاری په شرح کې لیکلي دي چې حضرت اسامه بن زید دغه الفاظ نه چې رسول کریم د حرقه قبیلې طرف ته موږ لیږلي دا دلیل نه ملاویږي چې هغوی په سریه کې د لښکر امیر وو. او اسامه بن زید د هغې د والد د زید د غزوه موته کې د شهید کېدو نه مخکې د یو لښکر امیر جوړېدل دا نه ثابتېږي چې د هغه وخت د لښکر امیر جوړ کړی شوی وو. نو په دغه وجه د اهل مغازي دغه خبره زیاته فایقه ده او د قبلولو قابله ده چې دغه سریه د دغه سریه امیر حضرت غالب بن عبدالله لیثي وو. بهرحال رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت غالب د 130 صحابه سره لیږلی وو. د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم آزاد کړي غلام د حضرت یسار د دې رهبر وو. مسلمانانو یو ځای به دې حمله کړې وه او د دې چې کومه آبادي وه د هغې ترمنځ دې رسېدلي وو او چې څوک هم چې مقابلې له راغلي وو هغه یې وژلي وو او د غنیمت مال چیلې ګڼې دې مدینې ته راوړې وې، څوک یې بندیوان کړی نه و. ابن سعد لیکلي چې دا هغه سریه ده چې په حضرت اسامه بن زید مقداس بن لهیک وژلی وو چا چې لا اله الا الله ویلي وو. بخاري کې د دغه واقعې تفصیل داسې ملاویږي چې حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هرقه قبیلې طرف ته موږ لیږلي وو. موږ سحر تر هغې رسېدلي وو او موږ هغوی له شکست ورکړو او ما او انصارو کې یو تن و چې هغې کې په یو تن پسې روان شو چې کله موږ هغه کابو کړو نو هغه و چې لا اله الا الله. نو هغه انصاري خو لاس ودرولو خو ما خپله نیزه په هغه ویشته او در دې چې هغه ما ووژلو. او چې کله موږ راغلو نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر رسېدلی و نو هغوی وفرمیل چې یا اسامه تا هغه وخت ووژلو چې هغه لا اله الا الله ویلی وو. نو ما ورته چې هغه ځان بچ کولو لپاره دا ویلي وو. خو رسول کریم بار دغه خبره کوله. وایي دومره ځله هغوی دا خبره وکړه چې تا داسې یو تن ووژلو چې هغه لا اله الا الله ویلی وو. تر دې چې ما دا ارزو وکړه چې د هغه ورځې نه مخکې زه مسلمان شوی نه وی. مسلم دغه روایت داسې لیکلی دی چې افلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها ام لا، چې تا د هغې زړه ولې نه څیرلو چې خبر شوی وی چې هغه د زړه نه ویلي وو یا نه، یعنې کلمه یې د زړه نه ویلې وه که نه. هغوی زما مخې ته دا خبره بار کوله تر دې چې ما دا خواهش وکړو چې کاش ما اسلام هغه ورځ قبول کړی وی. حضور فرمایي خو د نن سبا چې کوم ملایان دي هغوی دا ګڼي چې هغوی د احمدیانو زړونه څیرلي دي او کتلي دي، نو ځکه احمدیان شهید کول او په هغوی باندې ظلم کول جایز دي. خدای پاک دې د دې د نیوو سامانه وکړي. یو روایت کې دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم مقداس کوروالاو له د دیت ورکولو حکم ورکړی و او د هغه مال یې هغې ته واپس کړی و. چا چې کلمه تېره کړې وه کم تر هغه په جنګ کې شامل و د مسلمانانو خلاف، خو چونکې هغه کلمه تېره کړې وه نو ځکه رسول کریم د هغه کوروالاو ته دې ته ویلي چې هغې له دیت ورکړه او چې کوم مال هم ترې لوټلی دی هغه ورته واپس کړه. حضرت مسلمو دغه واقعه داسې بیانه کړې ده. هغې لیکي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم همیشه حکم ورکولو چې د شریعت نفاذ په ظاهر کېدل پکار دی، یعنې شریعت چې کوم نافظېږي نو هغه په ظاهري حالت باندې کېږي، ځکه چې زړونو حل له موږ نه یو خبر. او یو ځل یو جنګ ته صحابه تللي وو نو په لاره کې یو مشرک هغوی ته داسې میلاو شو چې په ځنګل کې پټ بټېدو لګیا و او چې کله به ورته څوک یوازې مسلمان میلاو شو
نو ورباندې به حمله وکړه او هغه به ووجلو اسامه بن زید هغه پسې ورغله او په یو موقع یې هغه ونیولو او د هغه د وجلو لپاره چې تر اوچته که نو هغه چې دا وکړه چې زه کابو دی په ما بیا مونته نو هغه وویل لا اله الا الله چې مطلب یې دا و چې زه مسلمانېږم خو اسامه د هغه د دغه قول پروا ونه کړه هغه یې ووجلو او چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم یو د دغه جنگ نه خبرولو لپاره یو تن مدینې ته ورسېده نو هغه د دغه جنگ ټول حل چې بیانولو نو دا واقعا هم تېره کړه نو په دې رسول کریم حضرت اسامه نه وغوښته ورنه تپوس کړو چې تا هغه تن وجلی و نو هغوی ورته وویل چې او نو رسول کریم ورته وفرمایل چې د قیامت په ورځ به ته څه کوې چې د هغه لا اله الا الله به ستا خلاف ګواهي ورکوي نو حضور فرمایي لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې دا ملایان چې کوم دي نن سبا په پاکستان کې او د هغوی منونکي چې د جنت د تلو خبرې کوي چې احمدیان ووژنئ نو جنت ته به ځئ خو دوی خبر نه دي چې دا عمل چې کوم د دې دي نو دغې په وجه هغوی به د خدای پاک د سزا مورد جوړیږي او یو نه یو ورځ به خو د خدای پاک په ګرفت کې راځي نو بهرحال حضرت مسلمون دا بیانیو فرمایي چې یعنې خدای پاک له طرفه به دا پوښتنه کیږي چې کله دغه تن کلمه تېره کړې وه نو تا بیا دا ولې ووجلو که هغه قاتل و خو هغه توبه وکړه نو حضرت اسامه ډېر ځل په جواب کې و چې یا رسول الله خو د ویرې د لاسه هغه ایمان اظهار کولو نو په دې رسول کریم ورته وفرمایل چې تا د هغه زړه څیرلی و کتلی دی و چې هغه دروغ وایي که رښتیا وایي هغوی بار بار همدا خبره کوله چې ته به د قیامت په ورځ څه جواب ورکړې چې کله د هغه لا اله الا الله به ستا مخې ته وړاندې کېږي اسامه وایي چې هغه زما زړه کې دا خواهش پیدا شو چې کاش که ما هم نن اسلام قبول کړی وی او دا حرکت له ما نه وی شوی بیا یوه سریه ده د حضرت بشیر بن سعد چې یمنو د جبار طرف ته ده دا سریه په شوال 9 هجري کال کې شوې وه یمن او جبار فدک او وادي القرا ترمنځ د خیبر ترمنځ د بنو غطفان علاقه وه رسول کریم صلی الله علیه وسلم خبر شوی و چې د غطفان یوه ډله ده چې د رسول کریم خلاف راغونډېږي لګیا ده او عینه بن حسن د رسول کریم خلاف د هغې د مرستې لوز کړی دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه خبرې ذکر حضرت ابوبکر حضرت عمر ته چې وکړو نو هغوی مشوره ورکړه چې حضرت بشیر بن سعد دې ولېږلی شي رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بشیر بن سعد راوغوښته هغې لپاره جنډه تیاره کړه او 300 صحابه یې ورسره روان کړه دا صحابه ټوله شپه به ګرځېده او ټوله ورځ به دوی پټ وو او آخر دوی جبار نومیځې ته ورسېده هلته هغه وخت هم خلکو خپل څاروي سره ول او چې کله هغوی مسلمانان ولیدل نو هلته نه وتښتېده او غطفانیان یې خبر کړه او هغه خلکو چې خبر واورېده نو خپل مال اسباب هغوی پرېښود او څاروي په خپل علاقه کې او غرونو ته وتښتېده او صرف 2 کسان دوی ته په لاس ورغلي وو نو دوی هغه ګرفتار کړه او صحابه چې کوم د هغوی ګڼې بیزې وې او خان هغه په قبضه کې واخیسته او قیدیانو سره واپس مدینې ته راغله دا دواړه قیدیان بیا مسلمانان شوي وو نو رسول کریم دوی پرېښوده چې واپس مدینې ته چې ځي نو لاړ دې شي خپل علاقه ته بیا عمرة القضا تفصیل داسې بیان شوی دی چې رسول کریم کوم عمره کړې وه یوه ذوالقعده 9 هجري کال کې چې فروری د کال 609 عیسوي واقع ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذوالقعده 9 هجري کال کې عمرة القضا لپاره روان شوي وو د هغه میاشت وه چې پکې تېر کال مشرکانو د مکې رسول کریم نه و پرېښي عمرې لپاره او حدیبیې نه رسول کریم واپس شوي وو نو اوس د هغه عمرې قضا لپاره رسول کریم تشریف وړی وو او شارح بخاري علامه ابن حجر د دې ډېر نامې بیانې کړي دي غزوة القضا عمرة القضیه عمره یا صلح
او عمرة القصاص او دغه عمرې ته غزوة الامن هم ویل کیږي. دې ته عمرة القصاص دې لپاره وایي ځکه چې مشرکانو د مکې شپږم هجري کال کې حرمت والا میاشت کې په ذوالقعده کې رسول کریم د عمرې نه ودرولې وو، نو هغوی د چې کومه لومړۍ عمره وه د هغې قصاص لپاره دوی تشریف وړی وو. او ذوالقعده اووم هجري کال هغوی په مسجد حرام کې داخل شوي وو. حضرت ابن عباس وایي چې دې باره کې د آیت نازل شوی چې الشهر حرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، چې د عزت والا میاشت د عزت والا میاشت بدل دی او ټول چې کوم حرمت والا څیزونه دي د هغې د بې عزتۍ بدل به اخیستل کېږي. ابن هشام بیان کړي چې په مدینه کې رسول کریم د حضرت عویف بن عزبت دیلی نائب مقرر کړي وو او د ابن سعد مطابق هغوی حضرت ابو روم غفاري نائب مقرر کړي وو. د عمرې لپاره د روانګۍ تفصیل داسې بیان شوی دی چې په دغه عمره کې رسول کریم سره 2000 صحابه وو او د روانېدو په وخت هغوی دا فرمایلي وو چې کوم خلک د حدیبیه په موقع موجود وو هغې کې د هر تن شامل شي. د حدیبیه په موقع موجود ټول صحابه په دغه عمره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وو، سوای د هغو چې د خیبر په غزا کې شهیدان شوي وو یا وفات شوي وو. دې نه علاوه هغوی سره ډېر داسې صحابه هم شامل وو چې د حدیبیې په وخت موجود نه وو. د قربانۍ لپاره 80 اوښان هم دوی سره وو. دوی د ټولو څاروو په غاړو کې امیلونه اچولي وو او د څاروو په نګرانۍ باندې حضرت ناجي بن جندب دوی مقرر کړي وو چې کله رسول کریم ذوالحلیفه ته ورسېده چې مدینې نه تقریبا 6 میله په فاصله یو ځای دی، نو سل په آسونو سواره صحابه دوی د احتیاطي تدبیر په طور باندې مخکې روان کړي وو په دغه موقع، او په دې کې په دې باندې حضرت محمد بن مسلمه امیر مقرر کړي وو. رسول کریم په دغه سفر کې خود هتیار خود وسله او ذرې او نیزې هم د ځان سره راخیستې وې او وسله وی مخکې لېږلې وه او حضرت بشیر بن سعد یې ورباندې نګران مقرر کړی وو. دا سوال راوچتېږي چې عمرې له چې تللو نو د وسلې څه ضرورت و چې معدم شوی و. نو رسول کریم ته چې عرض وکړی شو چې تاسو وسله د ځان سره راخیستې ده، حالانکې قریش د میانونو کې چې کوم موجود تورې دي دې نه علاوه د وسلې نه منع کړي. نو په دې رسول کریم فرمایلی وو چې موږ د وسلې سره په حرم کې نه داخلېږو بلکې د یو حملې په صورت کې به هغه به موږ ته جوخت یو ځای کې به موجود وي، موږ به دا ځان سره هلته نه وړو بلکې مکې نه به بهر ساتو ځکه چې موږ په هغې باندې اعتبار نه کوو دوی څه وخت هم په موږ حمله کولی شي. محمد بن مسلمه سره د اسونو باندې چې کوم سواره سپاهین او هغوی سره زهران ته ورسېد، نو هلته د قریشو څو کسان دې سره میلاو شو چا چې ورته ووایي چې رسول چا دا خلک دوی خبر کړه چې رسول کریم به سبا دغه مقام ته رارسي. نو هغه خلک قریش ته راغلل، هغوی باره کې چې ورته ووایي نو هغوی ووېرېده او چې کله رسول کریم زهران ته ورسېده نو ټوله وسله هغوی د یاجج مقام ته ولېږله چې مکې نه 8 میله په فاصله دی. او چې کله کافران خبر شو چې رسول کریم وسله او د جنګ سامان هم ځان سره راوړی دی نو هغوی ډېر ووېرېده او هغوی یو څو کسان د صورتحال د تحقیقاتو لپاره زهران ته ولېږل. مقرز بن حفص وویل چې کوم نماینده تللی چې محمد صلی الله علیه وسلم موږ چې تاسو نه لیدلی چې لوز ماته وایي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې موږ د صلحنامې د شرط مطابق د وسلې نه بغیر به مکې کې داخلېږو. نو کافرانو چې دا واورېده نو مطمئن شو. نو په دې مقرز ووایي چې دغه وجه ده چې موږ تاسو د نیکۍ او د وفا د په شان د خوبو مجموعه ګڼو. نو کافرو هغه دا ویلې چې موږ تاسو د نیکۍ او د وفا په شان د خوبو مجموعه ګڼو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت بشیر بن سعد په ماتحتی کې یو څو صحابه
دغه وسلې چې کوم د حفاظت لپاره مقرر کړو د معاهدې د شرطونو مطابق سوای د تور نه بل څه وسله سره نه وه او د صحابه مجمع سره هغوی تلبیه کوله او د حرم طرف ته ورمخکې شو د قربانۍ چې کوم څاروي وو هغوی زتوا طرف ته ولېږل چې د مسجد حرام نه تقریبا د نیم میله په فاصله مکې کې یو وادي ده هغوی په خپلې اوښې قصبه باندې سورو او هغوی د حجون له طرفه مکې کې داخل شوي وو دا د مذهب له طرفه یو غر دی چې د بیت الله نه د یو نیم میل په فاصله دی حضرت انس روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د عمرة القضا په موقع مکې کې داخل شو او حضرت عبدالله بن رواحه د هغوی نه مخکې روان وو او هغوی دا وی چې د کافرانو اولاده رسول کریم لاره پرېږدئ نن به موږ تاسو وژنو او د رسول کریم داسې وار به د دې کوپړه دغه د زیونو نه وخوځي او مرګره به د مرګره نه غافل کې حضرت عمر دې ته وچ یا ابن رواحه رسول کریم مخه ته د خدای پاک په حرم کې دا شعر وای دا خو ته غلط کې لګي نو رسول کریم ورته فرمایل چې عمر دا پرېږده په دې کې د غشو نه زیات د اثردار دي د شعرونه یو روایت دی چې حضرت عمر چې کله حضرت عبدالله بن رواحه د شعرونه ویلو نه منې کړ رسول کریم حضرت عمر ته فرمایل چې عمر زه اورم چې دا څه ویلګیا نو په دې حضرت عمر خاموش شو او بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عبدالله بن رواحه ته فرمایل چې ته دا وایا دا اشتعال راوستونکې خبرې مه کوه بلکې دا وایا چې لا اله الا الله وحده نصر عبده جنده وهزم الاحزاب وحده چې د خدای پاک نه بغیر څوک د عبادت لایق نشته هغه یوازې دی هغه د خپل د بنده مدد وکړو او خپل لښکر ته عزت وبخلو او یوازې ټوله ډلو له شکست ورکړو دغه واقع حضرت مسلمو د خپل الفاظو کې بیان کړی دا غي فرمایي چې کله رسول کریم مرو زهران ته ورسېده چې د مکې یو طرف ته یو ځای دی نو هلته د معاهدې مطابق هغوی چې کوم ټول درنه وسله او ذرې هلته جمع کړي په خپل صحابه سره د معاهدې مطابق صرف نه هم کې چې کوم باندې تورې هغې سره په حرم کې داخل شو د اووه کاله جلاوطن نه پس مهاجر مکې کې داخل شوي نو داسې معمولي خبره نه وه د هغوی زړونه یو طرف ته هغه د اوږدې مودې چې کوم ظلمونه وو هغه یادول او د زړه خوږو په دغې په وجه او مکې کې هغې باندې چې کوم ظلمونه کېده د هغې چې یاد و هغې باندې د هغوی زړونه خوږېده او بل طرف ته د خدای پاک دا فضل چې هغې لیده چې خدای پاک بیا دوی ته د کعبې د طواف موقع ورکړه نو هغوی خوشحاله وو او د مکې خلک د مکې نه راوتي وو د غرب په څوکې باندې ولاړ وو دا مسلمانان یې کته د مسلمانانو زړه غوښته چې نن دوی ورباندې ظاهره کړي چې خدای پاک دوی له بیا توفیق ورکړو مکې کې د داخلېدو نو عبدالله بن رواحه په دغه موقع باندې جنګي سندرې ویل شروع کړې نو رسول کریم هغوی ته وفرمیل چې داسې شعر مه وایه بلکې داسې دا وایه چې خدای نه بغیر بل څوک معبود نشته هغه خدای دی چې خپل د رسول مدد یې وکړو د مؤمنانو د ذلت د کندې نه راویسته اوچتې که او صرف خدای دی چې هغې دشمنان د هغه مخې نه وتښتول حضرت ابن ابي اوفا بیانوي چې کله رسول کریم عمره وکړه نو موږ د مشرکانو چې کوم هلکانو هغې نه د هغې حفاظت کولو یعنې پیرم ورکوله چې دوی چېرته په رسول کریم باندې له بیا څه تکلیف ورنه کړي چې کله رسول کریم مکې کې داخل شو نو د قریشو چې کوم کافرانو رسول کریم سره د بغض او د دشمنۍ په وجه د رسول کریم او د صحابهو طواف چې کوم منظر د بیت الله نه شو کتی نو ځکه هغوی په غرونو وخته خو ځینې کافرانو چې هغوی په دارالندوه کې راغونډ شو هلته ودرېده او د طواف نظاره کول او دا وی چې دا مسلمانان به څه طواف وکړي دی خو د ولږې او د مدینې د تبې د لاسه کمزوري شوي دي نو حضرت رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې مسجد حرام ته ورسېده نو استوای وکړي یعنې څادره داسې ځان نه چاپېره کړو چې د هغې چې کوم
ښۍ اوږه وه او بازو هغه ښکارېده. رسول کریم وفرمیل چې خدای پاک دې په دې باندې په هغه باندې د خپل رحمت نازل کړي چې دغه کافرانو مخکې ته خپل د قوت اظهار کوي. بیا رسول کریم د خپل اصحابو سره طواف شروع کړو. 3 چکرو کې هغوی خپله ډېر خپلې اوږې هغوی چتې کړې وې او طواف یې کول او دا یې ظاهرول چې تاسو کمزوري ګڼئ موږ خو موږ کمزوري نه یو. بخاري کې په دغه حواله دا روایت دی چې حضرت ابن عباس بیانوي چې رسول کریم او د هغوی صحابه چې راغله نو مشرکان وایي چې تاسو له داسې خلک را روان دي چې د مدینې د تبې د لاسه هغوی کمزوري شوي دي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم حکم ورکړو صحابهو ته چې هغوی دې 3 چکرې دې په منډه ولګوي. دې ته په عربۍ کې رمل وایي چې هر طواف په کعبې کې چې څوک شروع کوي نو هغه د چې کومې 3 پیرې وي هغه رمل کوي. او بیا هغوی صحابه باندې شفقت په تور ووایي چې ټول چې کومې پیرې دي دا دې په منډه نه کوي. یعنې حضرت ابن عباس دا بیان کړي دي. او رسول کریم د بیت الله صفا او مروه ترمنځ په منډه چکر لګولې وي چې مشرکانو ته د خپل قوت وښایي. او د یو روایت مطابق رسول کریم په خپل سورلۍ د صفا او د مروه ترمنځ صحیح کړی و. رسول کریم د مسلمانانو د مروه سره جوخت ته قرباني کړې وه او په دې باندې دې نه پس رسول کریم یو څو صحابه سره د یاجج په مقام چې کوم وسلې باندې متعین صحابه او هغې ته ولېږل چې هغوی د دغې په ځای ډیوټي وکړي او هغوی دې بیا راشي عمره او قرباني دې وکړي. یا چې کوم مخکې هلته په ډیوټۍ ناست و هغوی دې راشي عمره دې وکړي. او چې کوم دا خلک وو هغوی دې هلته لاړ شي او هغوی د هغوی ډیوټي واخلي. په دغه موقع رسول کریم د حضرت میمونه سره واده شوی و. د دې تفصیل دی چې دغه سفر کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم میمونه بنت حارث سره واده کړی و. دغه واده حضرت عباس په وینا شوی و. حضرت میمونه د خپل د واده اختیار خپل خور حضرت ام فضل له ورکړی و چې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره د حضرت عباس اهلیه وه او حضرت ام فضل د اختیار حضرت عباس له ورکړی و. حضرت عباس د دې واده رسول کریم سره وکړو او حضرت میمونې چې کوم مهر و هغه 400 درهم مقرر شوی و. حضرت مسلمود په دغه حواله بیان کړی دی چې د حضرت عباس خینې میمونه چې د ډېرې مودې راهیسې کونډه وه مکې کې وه او حضرت عباس خواهش کړی و چې رسول کریم د هغې سره واده وکړي نو هغوی دا منظوره کړه. او رسول کریم په مکې کې 3 ورځو پورې و چې کله 3مه ورځ شوه نو قریشو حویطب بن عبدالعزا د قریش یو څو نورو کسانو سره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ولېږل. او د یو روایت مطابق د قریشو دغه وفد حضرت علي له تللی و چې ستاسو د ایسارېدو موده پوره شوه نو ستاسو واپس شئ. نو په دې رسول کریم ورته وفرمیل چې که موږ لږ نور ایسار شو نو په دې کې ستاسو څه حرج دی. زه به دلته واده کوم روټۍ به دلته کوو زما واده کېږي لګیا تاسو له به روټۍ وکړو. نو قریشو وویل چې زموږ نه ده پکاره روټۍ. نو رسول کریم بیا د صحابهو سره د مکې نه روان شو. خپل غلام ابو رافع هغوی حضرت میمونې سره پرېښوده. نو حضرت میمونه بیا هغه د ځان سره کو صرف مقام ته رسول کریم سره بیا دوی ملاو شو چې تنیم سره جوخت مکې نه تقریبا 6 میله په فاصله یو لویه وادي وه. د حضرت میمونه نامه بره وه او رسول کریم دا نامه بدله کړې وه د هغوی نامه یې میمونه ایښې وه. حضرت میمونې سره د رسول کریم واده ټولو کې آخر کې شوی و. ټولو کې آخر کې حضرت میمونې سره د رسول کریم واده شوی و په یو 50 هجري کال کې په صرف مقام کې. چېرته چې د رسول کریم سره د هغوی رخصتي شوې وه هملته حضرت میمونه بیا وفات شوي. حضرت مسلمود لیکي چې په 4مه ورځ مکې والاو مطالبه کړې وه چې د معاهدې مطابق د دوی د مکې نه وځي نو هغوی فوراً ټولو صحابهو له حکم ورکړو رسول کریم چې د مکې نه دې وځي مدینې طرف ته د روان شي. او
او د مکې والاو د اساساتو په خیال هغوی چې کوم خپل نوې ناوې و میمونه هغه ملته پرېښه وه او هغوی بیا وروسته د اسبابو چې کومې سورلۍ وې هغې سره چې به راشي او په خپل هغوی خپله سورلۍ په تیزۍ د حرم د حدودو نه بهر بوتلې وه. هلته د ماښام په وخت هغوی اهلیه میمونه را رسوله شوې وه او په لومبۍ شپه هملته په ځنګل کې میمونه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې شوې وه. حضرت میمونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دغه مقدس رفاقت چې کوم دا ځای و دا ورباندې ډېر ګران و، نو ځکه هغوی دا وصیت فرمایلی و حضرت میمونه چې کله زه وفات شم نو همدغه ځای کې به ما ښخوئ. نو د رسول یعنې چېرته چې د رسول کریم خیمه وه چېرته چې زه وړاندې کړی شوم رسول کریم ته، نو د خدای پاک تقدیر داسې و چې کله هغوی حج له تشریف راوړی و نو ملته په مکې کې هغوی بیمار شو او څو ورځې پس هغوی فرمیل چې ما مکې نه بهر بوځئ ځکه چې رسول کریم ما ته دا فرمایلي و چې ته به په مکې کې نه وفات کېږې. نو خلکو هغوی د مکې نه بهر بوتله او صرف مقام ته چې ورسېده نو هلته هغوی بیا وفات شو او د هغوی د وصیت مطابق هملته هغوی بیا ښخ کړی شو. د وفات په وخت د هغوی عمر 80 یا 81 کاله و. په دغه سفر کې د حضرت حمزه د لور د واقع ذکر ملاویږي. حضرت برا بیانوي چې کله رسول کریم د مکې نه روانېده نو د حضرت حمزه لور هغې پسې را روانه شوه چې یا زما تره یا زما تره. نو په دې حضرت علي د هغې لاسونه وو او حضرت فاطمې ته وویل چې د خپل د تره لور واخله. نو هغوی هغه په خپله سوره کړه. نو حضرت علي او حضرت زید او حضرت جعفر د دې باره کې جګړه وکړه. حضرت علي وویل چې ما دا راخیسته دا زما د تره لور ده. نو حضرت جعفر وویل چې دا زما د تره لور ده او د دې ترور زما ښځه ده او حضرت زید وویل چې دا زما د ورور لور ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فیصله د دې د ترور په حق کې وکړه او دا یې فرمایل چې ترور د مور په شان ده. نو دا هم یوه مسله حل شوه. ډېرې جګړې کېږي په قضا کې. رسول کریم فرمایل چې ترور د مور په شان وي او حضرت علي ته وویل چې ته ورکه دا دی له او هغې ته یې وویل چې ته زما یو زه ستا یم او د هغې دلجویي فرمایلی. او حضرت جعفر ته وویل چې ته شکل او اخلاق کې زما په شان. حضرت زید ته یې وویل چې ته زما ورور یې او زما عزت کړی یې. حضرت علي ته یې وویل چې تاسو به د حضرت حمزه لور سره واده نه کوئ. د رسول کریم هغوی ورته وفرمیل چې زما د رضایي لور ده زه داسې واده نشي کېدی. رسول کریم د ذوالحجه په میاشت کې مدینې ته واپس تشریف راوړی و. یوه سریه اخرب بن ابي اوجه د بنو سلیم طرف ته ده. دا سریه په ذوالحجه 9 هجري کال کې شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت اخرم د 500 کسانو سره د بنو سلیم طرف ته لېږلی و چې د مدینې ته جوخت آباد و. د بنو سلیم یو جاسوس حضرت اخرم سره و چا چې بیا مخکې تللی و دا تن او خپل کام خبرداره کړی و. نو هغوی یو لوی لښکر راغونډ کړی و او چې کله حضرت اخرم هغوی ته ورسېده نو بنو سلیم د هغې مقابلې لپاره تیار و. حضرت اخرم هغوی له د اسلام بلنه ورکړه. نو هغوی وویل چې ته چې کوم څیز طرف ته موږ رابلې موږ د دې حاجت لرو. او بیا د دواړو طرف نه څه تیراندازي شوې وه څه وخت. دغه دوران بنو سلیم لپاره نور کومک راغلو. نو هغوی مسلمانان د هر طرف نه ګیر کړ. نو مسلمانانو ډېر سخت جنګ کړی و اندر دې چې کې اکثر شهیدان شو او حضرت اخرم او مقتولین سره سخت ژوبل راپرېوته او بیا 1 صفر 8 هجري کال کې هغوی رسول کریم ته واپس رسېدلی و. بیا یو بله سریه د حضرت غالب بن عبدالله لیثي د قدید طرف ته د دې ذکر دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت غالب بن عبدالله لیثي په 8 هجري کال کې د بنو لیث یو خاق بنو ملوه طرف ته روان کړی و. بنو ملوه د قدید کې اوسېده او دا د مدینې تقریبا 208 میله په فاصله ځای دی. صحیح بخاري کې د قبیله اسوان او د صحیح بخاري کې دي چې قبیله اسوان او د قدای ترمنځ د یوه چینه ده
او د یو روایت مطابق رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت غالب بن عبد الله د 1500 کسانو سره روان کړي وو او په دغه سریه کې د مسلمانانو شعار امید وو او حضرت جندب بن مقیف بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت غالب بن عبد الله یو سریه ته روان کړي وو چې پکې زه هم شامل وم او هغوی کدید کې بنو ملوه باندې حملې حکم ورکړی و نو موږ روان شو او چې کله قدرت ته ورسېدو نو ابن برسا حارث بن مالک لیسي موږ ته میلاو شو چې دغه موږ ګرفتار کړو هغه و چې زه اسلام قبلولو لپاره راوتی وم او رسول کریم له روان وم نو موږ ورته وی چې که ته اسلام قبلولو په اراده راوتې وې نو د یوې شپې او د یوې ورځ چې کوم زادره تل ته نقصان نشي رسولی نه که قید شي نو سفر په نه بروزي او که دې علاوه د څه بله اراده در موږ به د دې تصدیق وکړو بیا موږ هغه په مضبوطۍ وتړلو او خپل یو ملګری چې حبشي و او نامه سمت بن منهر و هغه هم پرې نګران کو او موږ چې روان شو تر دې چې نور پرېوتو په وخت موږ قدرت ته ورسېدو هلته موږ د وادۍ په یوه کناره و چې زما ملګرو زه د جاسوس په ته ورولېږلم او زه یو ځای ته ورسېدم چېرته نه چې ما هغوی نه شو لیدی او زه په هغه ځای باندې وختم او خپل سر مې بره کړو او سملاسته هلته هلته یو تن و هغه خپلې خیمې نه راووتو زه یې ولیدم هغه ما باندې یو تیر وویشتو چې زما خوا ته ولګېدو او د یو روایت مطابق هغوی وایي چې هغه تیر وی زما د سترګو ترمنځ لګېدلی او په تندي باندې خو زه په خپل ځای باندې ټینګ ولاړم او هغه بیا دویم تیر راوویشتو نو هغه زما په اوږه ولګېدو نو ما هغه راوباسلو ومې غورځولو او په خپل ځای قایم وم هېڅ حرکت مې ونه کړو چې هغه په شک کې پرې ونځي بیا هغه خیمې کې ور داخل شو نو ما هغه له مهلت ورکړو تر دې چې کله مطمئن وده شو نو سهار په وخت موږ په هغې حمله وکړه او د هغې جنګیالي موږ ووژل او د هغې چې کوم آلات و هغه هم قیدیان که او څاروي هم د ځان سره که او د هغې یو اعلان کوونکي وې او زموږ طرف ته یو داسې د هغه یو اعلان کوونکی راووت او زموږ طرف ته یو داسې لښکر راوړو هغې چې هغې په مقابله موږ توان نه لرلو ډېر لوی لښکر و نو موږ څاروي د ځان سره که روان او موږ بیا شاته کتلې نه وو او چې کله ابن برسا او د هغه ملګري زموږ خوا نه تېر شو نو موږ هغې دواړه هم د ځان سره کو دښمن موږ د راجغت شو او اندر دې چې زموږ د هغوی ترمنځ صرف د قدید وادي پاتې شو نو رسول کریم په دغه وادۍ کې سیلاب نو خدای پاک په دغه وادۍ کې سیلاب راولېږلو او حالانکې موږ د ورېځې یا باران هم راښکارېده خدای پاک یو داسې څیز راولېږلو چې د هغې د مقابلې توان هغې کې نه و او هغه پار کولی هم نه شو نو دښمن ولاړو موږ ته یې کتو موږ د هغې څاروي بوتله او هغې له توفیق ونه شو موږ پسې د راتلو موږ په تیز هلته نه روان وو تر دې چې موږ هغوی په شاته پرېښوده یعنې دښمن شاته پاتې شو او موږ هغوی وننیوی شو بیا رسول کریم په خدمت کې حاضر شو حضور فرمایي بهرحال دا واقعیت له روان دي دغه وخت به زه د پاکستان احمدیانو لپاره په خاص سره دعا لپاره ویل غواړم په خپله چې کوم د پاکستان احمدیان دي هغوی د ځان لپاره دعا کوي لکه څنګه چې ما وویل چې درود طرف ته دې پام کوي او 200 ځل چې کوم ما ویلي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد دا دې وایي دا وخت دې طرف ته څومره پام چې کیدی شي نو پکار دی چې وي که موږ د دعا حق پوره کوو او د دعاګانو طرف ته پام لرو نو وله او کامیابي به وي څومره چې پام پکار دی هغومره پام نه کېږي لګیا دی څومره توجه چې پکار دی نه ورکړی کېږي لګیا ده صرف دا وینا او حضور فرمایي ځینې خلک ما ته هم دا ولیږي چې صرف دعاګانو باندې بس نه کېږي څه نور هم پکار دی نو څه نور څه پکار دی زموږ وسله خو صرف دعاګانې دي دې باره کې ما ډېر ځل بیان کړي دي مسیح موعود علیه السلام هم فرمایلی دي د مسیح اسلام اقتباسات مې بیان کړي دي دا انتهایی غلط خیال دی چې په دعاګانو بس نه کېږي بهرحال هم دعاګانې دي چې زموږ د کامیابۍ حل دی پکې خدای پاک دې د ټولو توفیق ورکړي او موږ دې هم د دعا حق پوره کوونکي دي شو
که موږ صرف دا وایو چې په دعاګانو څه نه کېږي، حق نه پوره کوو، نو دا غلطه ګیله ده چې خدای پاک نه به موږ کوو. نو په دې استغفار موږ ته کول پکار دی. نن په کراچۍ کې یوه واقعه شوې ده. خلک راغونډ شوي دي د ترهګر دي د اسلام په نامه ترهګر دي. دا په جومات یې حمله کړې وه. زموږ یو احمدي شهید کړی هم دی. انا لله و انا الیه راجعون. د دې تفصیل خو لا نه دی ملوث شوی. تفصیل چې راشي مخکې نو بیان به شي انشاءالله. خدای پاک دی د دغه ظالمانو د نیوو د زر سامان پیدا کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله